څه دا راته اوس ووایئ چې یاره ستاسو د خپل کور فاونډیشن نه د دې چې څومره سکولونه دي کالجز دي د دې نه څومره ماشومان چې کوم دي هغه مختلف ادارو ته تللي دي څومره ډاکټران دي څومره انجینران دي یا څومره ګریجویټ شوي دي چې یتیمان ماشومان نن سبا په ډېرو ښو ادارو کې دي. سویل صاحب تر اوسه پورې 400 نه زیات ماشومان چې دي هغه زمونږ مختلف میډیکل کالجز ته او مختلف یونیورسټیز ته انجینرینګ یونیورسټیز ته او پولیس ډپارټمنټ ته فورسز ته مختلف بزنسز ته تللی دي او په خپلو خپلو ولاړ دي. ښه نو تاسو چې کله داسې قسمه چېرته واسطه راغله ده چې کله یو ماشوم په یو ډېر ښه ځای کې دی خپل ژوند یې جوړ کړی دی وادونه یې کړي دي بچیان لري داسې یو بله ژوند یې ښایسته کړی دی او په هغې کې ټول نه غټ کردار چې کوم دی د خپل کور فاونډیشن دی نو داسې څه قصې مخې ته راغلي دي؟ سویل صاحب ډېر زیاتې قصې دي که نه خو بعضې قصې داسې که نه چې هغه بلکل ډېر زړه ته نږدې وي که نه. اکثر پېښور ته زه لاړ شم که نه نو زما ماشومان چې دي په میډیکل کالجونو کې دي نو هغې باندې د خپل بچو نه زړه زیات خوشحاله شي ځکه دا هم زما بچي دي که نه صحیح ده واړه لوی شو که نه نو ډېره خوشحالي خبره چې د سړي بچی چې دی هغه ډاکټر شي که نه لکه په تېر شویو ورځو کې ماته یو ماشوم میسیج وکړو که نه چې هغه دغه سپیشلایزیشن پارټ 1 چې دی هغه امتحان پاس کو ما ته چې هغه میسیج وکړو زه ډېر زیات خوشحاله شوم که نه چې لکه خدای پاک ګوره لکه هلکې هغه ماشوم داسې و که نه چې هغه مور پلار دواړه نه و صحیح ده نو پېښور کې اوس هم دی بل ماشوم داسې و چې هغه لکه په سپورټس په میدان کې هم ډېر مخکې و بهترین جمناسټ و صوبایي هاکي دغه وینر راغلی وه مومند ایجنسي و هغه دغه چې دی د کې پی کې د ټاپ میډیکل کالج کې که نه لکه په اوپن میرټ باندې په سیلف فینانس باندې خو موږ نه کوو ځکه زه یم بچیا محنت پکې کو محنت کې زه راباندې خرچه کوم کو محنت نه کې زه باندې خرچه نه کوم نو هغه په خیبر میډیکل کالج کې بیا لکه زه به درته وایم چې مخکې ورځو کې ما او ښځه مې په ګاډي کې روان وو نو یو ښکلی موټر مخې ته راغی که نه نو هغه چې راغی نو ما ته لار پرېښوده زما ښځه ما ته وایي وایي دا لږ خو اشنا دی که نه او نو ما یې وکړل دا پلانکې دی که نه صحیح ده نو هغه چې دی هغه نن سبا په یو میډیسن کمپنۍ کې په ښه پوسټ باندې منیجر دی او زما چې کوم موټر و که نه د هغې نه ډېر ښکلی موټر دی که نه نو زه مې ډېر زه خوشحاله شوم که نه چې لکه زما بچی دی زما زوی دی بیا لکه یو بل واقعه مخکې ته راغلې وه ما ښځه مې حج ته تللي وو که نه نو حج ته مې تللي وو نو موږ یو بلډینګ ته تللي وو په هغه بلډینګ کې زما رشته دار وو که نه نو رشته دار نو هغه د هغه زامن یو دوه زامن په سعودي کې وو نو هغه زما رشته دار له فروټ او دا سامان وامان راوړو که نه نو زه ما ښځه ما ته وایي وایي ګوره دې زوی دلته کې دی پوه شوې که نه خو زموږ زوی دلته وی نو ډېره ښه به نه وه پوه شوې نو چې زه خپل بلډینګ ته واپس راغلم که نه نو زما د ادارې اولنی ماشوم چې دی که نه هغه اوس په سعودي کې انجینیر دی صحیح ده نو هغه په ګیټ مخې ته ولاړو که نه او ګاډۍ ډکې فروټ او چرګان او هغه هر شی راوړی ما خپل ښځې ته وایي ما یې ګوره چې دی نو زوی خو دې دی که نه زما ښځې هم د سترګو نه اوښکې لکه هغه که نه دا خو زوی خو زموږ دی که نه ځکه چې خو اولني چې کوم 15 ماشومان زما په هغې کې بیا لکه ډېر د خوشحالۍ او موقع دا وه که نه چې زما یو ماشوم و د هغه واده و صحیح ده نو واده و نو هغه اسخر کور د سوال جواب کړو زموږ پښتنو کې دا رواج چې اسخر له خوا خیله خلک صندق کوي که نه نو هغه اسخر کور د سوال جواب کړو چې لکه زما پلار شته صندق پوه کوي که نه نو اسخر کور یې چې خدای پاک دا خو پلار نشته نو هغه ته وایي چې لکه تا را خبره کړې ته صحیح ده یا صحیح ده نو د هغه چې واده و که نه نو ما له باقاعده صندق کړی صحیح ده که نه او هغه ماشوم چې بیا د هغه سټوډنټ ته ووایم که نه چې دغه ماشوم نه و هغه چې و یاره په ورکوټاله کې چې کوم هغه وراني کول صحیح ده که نه او کم نمونه شرارتونه یې کول که نه ما ته اکثر وایي نو یو څو په دې تېر شوي کال کې ما ته راغی که نه وایي ځم انګلینډ ته که نه انګلینډ ته ځم نو ما هغه هم دغه کړی دی د سر شان د ایمیج جرنلیزم یې کړی دی په سوات یونیورسټۍ کې که نه نو ما یې بچیه لکه زه څه چل وکړو وی بینک سټیټمنټ پکار دی نو ما ته وایم بچیه څومره وی 40 لک روپۍ که نه ما بینک سټیټمنټ به څوک دله جوړوي که نه نو هغه وایي چې ما ته وایي زما پلار به جوړوي که نه
چې ما ته خبر وکړه پوه شي کنه ما د وزي نه پیسې د بل ځای نه پیسې هغه سټیټمنټ مې جوړ کو اوس ماشاءالله یو کې دی الته کې سبق مې جام ما بم کوي نو لکه مختلف لکه د سټوریان راځي کړي چې هغه لکه سړي چې څومره کار کړی کنه نو اکچولی خو زما کار چې دی دا په سترګو اسان ښکاري خو دا ډېر مشکل کار دی ځکه چې کور کې سړی 300 ماشومان دی په 100 ماشومان چې ته 800 ماشومان له یو په میاشت کې ټوت پیسټ هم ورکوې که نه نو څومره کاست پرې راځي